قبضه ګروپ سره ملاو دي ډي اس پي صاحب دا زما د ځمکې کاغذونه پراته دي که چېرې داسې کاغذونه چا هم را پیدا کړه زه د خپل نمبر خپل تاسو ته ښیم دا تاسو وګورئ چې دا زما د ځمکې خپل نمبر دی کاکا د ډي اس پي څه نوم دی؟ ضیاء الله ډي اس پي او دا موږ حکومت ته دغه سوال کوو خواست کوو او قبضه ګروپ والو کې چا نوم درځېدله؟ او صابر زیور شیر علي شیر علي صابر او زیور صابر پلار دی او شیر علي او زیور د زامن دي عزیز خان او اکبر خان دا څلور زامن دي او موږ حکومت ته دا خواست کوو چې حکومت پولیس کې د دې غم وکړي بر افسران دي زموږ مرسته وکړي او زموږ په حال باندې رحم د دې نه مخکې څه مسله لازم باندې دې سره تاسو وایي نه جی نه بالکل نه مې رشته کې دی نه مې چېرته د کلي دی نه مې عزیز دی نه مې تربور دی نه را سره کومه موره شریکه شته دی هېڅ قسم ساوه دعوا را سره نشته بس کله به ویل دا مې کړي کله به دا مې کړي یا قبضه ګروپ دی بس اخره کې اواز دا وکړو چې په زور نه لازمه کوي کوم بنیاد باندې ډي اس پي چې کوم د ستاسو کور باندې چاپه والا هېڅ پته ماته اوس دا نه لګي چې دا بیا ولې هغه سره میلاو شو کېدای شي چې هغه سره چې په پیسو میسو خبره کړي یا نور څه مسله یې ورسره او بېګیا چې کوم یو دی راوړو ما ته وایي چې تا ته قبضه ګروپ یې مال زما خو خپل د پلار نیکه جایداد دی دا کاغذ دی ما سره کمپیوټري ثبوت را سره شته دی د ځمکې یو شی را سره شته دا قبضه ګروپ دی دی مې خپل ځمکې ته نسو څومره مودې نه دې کور کې تاسو اوسېږئ دا خو ډېر کافي وخت شو دا ماشومتوب نه پارچا باندې ورځي پارچا ورځي ویسته نشم په زور د خپل نشم ویسته بلدان او سرکاري بیګای بلا پولیس ځان سره راوستو او ډي اس پي سره راوستو بس هغه ماته ویلو د شابه ریپورت دې خلاف تاسو د عدالت ته ودی چې کیس مس په بالکل وبې باندې زمان اوس کیس کې اپریشن ته درخواست ورکړو دا زنانه مې پیش کړی ورته دا هغې ثبوتونه هم دا ما سره پراته دي د دې نه مخکې مې درخواستونه ورکړي دي ولیکن حکومت زما په دې درخواستونو باندې غور نه کوي د کم سن نه ما په دې باندې درخواستونه زه ورکوم څومره وخت وشو او حکومت په دې غور نه کوي اخر چې دی بېګا راوړو چې ورسره مې یو خبره هم نه منله کله بیا ویل 40 لکه راکړه کله ویل 50 لکه راکړه اوس 2.5 کروڑ روپۍ ما ته وایي چې راکړه نو بس هله به دې پرېږدم نو زه ورته یم چې د پلار نیکه جایداد مې ته یو ثبوت راوړه ما ته وښایه دلته کې نو زه به تاله درکړم هېڅ ثبوت هم را سره نشته بس په بدماشۍ نه غواړم بس دغه خبرې نور به اوس به موږ څه ووایو نه عدالت کې تاسو د دې خلاف کړي چې ارجمانه کور یار تر اوسه پورې درخواست ځکه نه دی ورکړی چې ما ته پته چې د ده ما سره فهمه ده عدالت کې خو به هغه سړي سره درخواست ورکوي چې د هغه تا سره پوله موړه شریکه زما پوله ده یا تا پټې دې خوا باندې یا دې خوا نه اوس قبضه شو که نه د کور ونیسته کور د هغه ادارې قبضه کوو نه زما سامان به کې اوس هم پروت دی او ما ته ډي اس پي وویلې چې یار بدتمیزه بارته زه ترې راوتی یم زما کور ته ما په خپله تاله واچوله ما ورته چې داسې کار نه دی قبضه زما اوس هم خپله ده قبضه یې ما نه اخیستې نه ده او باقي بس زنانې هم زما بېګا ماښام راویستې 15 بجې او زه هم ترې راویستم بس دغه خبره ده نور څه خبره به قبضه مبضه یې نه ده او نه راناغستې او ډي اس پي بلا چلې ووالې زه ورته یم چې هلکه ته دنه کاغذ وګوره دې په کوم بیس باندې راځي نه به دې وایي چې دا زما دی نو په کوم کاته کې راځي دا زما کاغذ دی دې دې داسې کاغذ وروړي بس نه وروړي نشته ورسره به ډي اس پي وایي خیر دی ګزاره وکړي او زه به دله مسله حل کړم او زه به درله خبر وکړم ته په کوم بل ور مې تانې ته راوغوښتو د بړه بیرې او تانېدار راته وویلې چې یاره که فیصله ورسره وکړو مال وکړه ورسره تانېدار اخوا ته بېل کړو هغه ورته تا سره ثبوت شته نو ده ورته ویلې ثبوت را سره نشته خو 2.5 کروڑ روپۍ دې راکړي معاف کړې نو هغه ورته ویل چې په کومه خوشحالۍ کې ته 2.5 کروڑ روپۍ غواړې هغه ورته ویل چې بس دا زما خوښه غواړم یې ته نه کې نه ځاګو نو چې پولیس په مخ کې دی دا خبره کوي چې ما له 2.5 کروڑ روپۍ راکړي نو دا کوم حکومت دی او کوم انصاف دی پکار خدا دی چې د پولیس حکومت په مخ کې یو سړی وایي چې ما یو بونګه راکړه نو چې هغه د مړی نه روځي چې ته دلته کښېنه د دې سړي نه ته په کومه خوشحالۍ کې دا شی غواړي ولې چې نه غواړي یا کښېنوه دغلته کې چې دا کاغذ د ځمکې د سره شته ده ثبوت د سره دی دا د خپل ځمکه ده کمپیوټرایز به خپل نمبر دی ورسره نو دا څه را پیدا کړه که نه چې زه له ورسره خبره وکړم هېڅ هم راسره نشته بس قبضه مې ده نو قبضه تا په کومه خوشحالۍ کې پټ یو پټې زما یې په هغې اواز کړی چې کران دي بوټي پکې ولاړ دي بس دا ما قبضه کړې یاره جرګې خو پکې ډېرې وشوې و جرګې والا ته هم د خولې نه دا خبره وکړه چې یاره دا ځمکه هله به ازادومه چې ما له 2 کروڑ روپۍ راکړي
او ما په زور نیولې ده ما سره چې کوم یو دی د دې ثبوت نشته خو بس